ذکر ویل ثم لهذه الاربعه اربعه اخرى بیا دغه څلور پر نور څلور څه تو قابل چې د دې مقابل دي فزد ظاهر الخفي ضد ظاهر خفي ده وزد نفس المشكل وزد المفسر المجمل وزد المحكم المتشابه څنګه وځه ضد دي داسې ظاهر چاته وي چې معنی ظاهر دی یعنی لغوي معنی ظاهر دی دا شو دا ظاهر ده اوس په خفي چاته هغه مزار المراد دی ظاهر چاته وي چې مراد ظاهري اوس په خفي چاته وي چې مراد نه ظاهر بس خلاص ماذا مقابله رااله فزد ظاهر الخفي ضد ظاهر خفي ده دا ویل یعنی خفي اسم د هر کلام دا چې دینه مراد پته نه لګي مراد نه واضح دا مراد ولی نه واضح دا بعارض دا عارض لوجه عارض لوجه نه چې دا عارض محل کې پروت دي صيغه کې نه خفا یو عارضی په محل کې پروت دي هغه نه وجه خفای مراد پټي نو خفي چاته وای چې مراد نه ښکارا داسه مراد پته نه لګي خو عارضی اداغه عارض محل کې پروت دي صيغه کې څه خبره نه یعنی صيغه د کلام خو ظاهر دی خو محل کې یو عارض پروت دی هغه لوجه پټواله راغلی نور صيغه معنی ټیکي دا خفا عارض لوجه نه په یو محل کې نه چې خفا صيغه کې نه دا دې ته خفي وای حاجی وسویلا فالخفي ما خفي المراد به خفي دې ته وای چې مراد پټي بعارض عارض لوجه نه هلته عارض چیرته لاندې نقطه ورته لیکل کې عارض امر خارجي وي عارض پردای شوی خو په محل کې وي لا من حيث الصيغه صيغه کې څه خفانه هغه معنی خروغي هغه پته لګي خو مراد خفي وي عارض وجنا چې عارض یو پردای شوی په دې محل کې پروت دی دا خفي کوم محل دی کې پروت دی اصلي معنی ټیکي هغه کې څه خفانه اوس مثال کې وتا زين تراجي مثال په قوله تعالی مثال دا کول رب سبحانه وتعالى وسارق وسارقه فقطوا ايديهما غلاګر خزه يدول سونه کټو فإنه ظاهر في سارق خفي في ترار والنباش ورا سارق وسارقه ظاهر معنی دا غلط وای سرقه معنی ظاهر ده فقطوا ايديهما يدول سونه کټو خلاص شو دا په حق ته غلاګر کې خو په حق ته غلاګر کې خفي ده هغه په حق ته غلاګر کې خو واضح ته ظاهر ده ځکه تصریح وکړه چې وسارق وسارقه غلاګر فقط ايدهما اذل سنه کټ نو په دې کې هم معنا ظاهر ده غلاګر چې غلا کوي غلا چاته وای غلا معنا اخذ د مال اخیستل کم مال هغه مال چې محفوظي هغه مال چې متکومي محفوظي متکوم چې معنا قیمت لري قیمت چې معنا ثمنیت لري چې کم شای ثمن لري دې ته مال وای چې دې کې ثمنیت څه معنا کوي ثمنیت معنا دا چې تسرس پین په اخسته شي چې کوم شی باندې سر سپین سره اخسته شي دې ته سامان وای اصل سامان شران سرا سپین دي دا اصل دي نو غلا دې ته وای چې مال واخلې اخیستل دې مال دي هغه مال چې متکومي اسمنیت لري یعنی سرا سپین په اخسته شي دا مال ادا ته واخلي دای واخلي بغفلت کلیلتین معمولی غفلت سره غفلت لوجنه معمولی غفلت نه غفلت لوجنه غلا کې دیس کېږي
چې یو سړی ولګي مال واخلي متکوم بل نه غفلت له وجې نه دا ایو جیب کوتر ده جیب کوتر چې چانه جیب یو سړی وای دا هم اخذ د مال ده او اخذ د مال متکوم ده سمنیت لري خو چانه چې مال اخلي نو آکه معمولی غفلت راشي جیب کوتر کې معمول خبه اداري سوچي چې څوک مانه جیب نه وای خو معمولی غفلت له وجه نه څوک جیب ته نه وای دا ترار ده ایو نباش ده نباش هغه ته نبش کفن وستلو ته وای چې مړو نه سره کفن اخلي نو نبش کې خو مکمل غفلت ده ځکه مړی ته 25 قادر نه ده نه پته وته لګي چې مانه کفن وباسله دلته اخذ دی مال ده مال متکوم ده کپڑا ده کنه مال متکوم ده سمنیت لري خو دومره ده کثیر غفلت ده ډیر غفلت ده و ده دا څه وایي چې سارق و سارقه فقط ایدهما دا آیت مبارک ظاهر ده په سرقه کې ځکه سرقه خو معنا موضوع ده اکته دی د معنا موضوع ده نو په خپل معنی کې خدای ظاهر ده مراد ظاهر ده خدای په حق کې ترار نباش کې خفي ده دې کې خفا ده چې ترار سره چې ده هغه لاس په کټکیږي کنه په کټکی امام سے مذهب ده چې د ترار د نباش لاس په نه کټکیږي ولې باندې کټکیږي ځکه دې کې خفا را لکنه ځکه هغه معنا چې په غلا کې پرته ده هغه ترار کې نشته ترار کې خو معمولی غفلت دی البته خو غفلت په غلا کې حضرت معمولی ونه غفلت کې جیب وي نور هم مال واخسته مال محفوظ واخسته خو معمولی غفلت ته په ترار کې زیادت ده لږ غفلت ده انباش کې بیا ډیر غفلت ده دا ساری کې ترمنځ ده نو ترار کې او نباش کې ایمان سے اپنی باندې کته دی یاد نشته ولې ځکه سرکه معنا نه ده پکې پراته ول حدود والکفارات تندرو بشبهات حدود کفاره د خو شبهات رد کیږي یا د دې باندې بحث نه کایمیږي یعنی دې نه بلا سونه نه کټ کیږي دو وای اصحابین فرمایي ما محمد صلی الله علیه وسلم چې نه ترار نه بکټ کیږي پټیک ته نباش نه بنه کټ کیږي ترار نه بوله کټ کیږي ځکه ترار کې خو زیادت ته په اصل معنا سرکه کې چې کوم غفلت ته اعمال متکوم اخلي په ترار کې خو هغه شته دی خو زیادت ته پکې زیادت خو نه منافي ما تحت سره نو هغه ما تحت معنا چې کومه سرکه والا ده چې لږ غفلت لوجه واستانه اسلام مال اخلي هغه لږ غفلت خوشته پکې ځکه ترار کې ډیر غفلتي به هغه سړی کې ډیر غفلتي چې سره جیب ته نه وي پکې انچی باندې جیب ته نه وي نو ترار کې خو زیات غفلتي نو زیات غفلت کې خلک پروتي نو چې لږ پروتي نو چې په ادنا کې سرکته دی ید ده چې سرکه ده نو په اعلی کې په طریقې اوله سرکته دی ید ده لہذا ترار نو بلاس کټ کیږي ځکه هغه معنا دي سرکه دلته شته زیادت تک چې ادنا کې کټ کیږي نو اعلی کې په طریقې اوله سره به کټ کیږي نباش کې نه کټ کیږي ځکه نباش کې د سره مال متکوم خدا ډیر غفلت ده په معنا د سلب الیقظت لسره یقظت ستنه دلته دومره غفلت ده لسره تنبورات لا نشي چې د خپل شي په چې مانه کپڑے وباسي دي نعوذ بالله دیو جن نباش کې نه کټ کیږي هغه معنا ده پکې وتا او دا ترار کې کټ کیږي دا صاحبان پدې کوي په نو ظاهر کې اختصار کې دا ظاهر پاک ته غلاګر کې خفین فی کې ترار اپاک ته ترار نباش کې خفی ده وكذلك قوله تعالى زاني تو زاني ظاهر في حق زاني خفي في حق اللوتي رب سبحانه فرمائے زاني تو زاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة زانیہ زناکار یہ واضح معنی ده ظاهر معنی ده زنا چې ادي پردې زنانه فرج استعمال ده نه زانیہ زانی دا معنی ظاهر ده زانی پاک کې خو ظاهر ده معنی ظاهر ده مراد ظاهر ده فجلدو ظاهر ده خو په حق کې لواتت کې دا خفي ده ولې په حق کې لواتت کې ولې خفي ده
ځکه هغه معنا چې په زنا کې پرته ده اپل وتت کې ادنا ده. ولې ادنا ده؟ ځکه زنا کې خو دواړو شهوتي، زانی شهوتي یا د ښځې هم شهوتي یا نر شهوتي، دواړو شهوتي. اپل وتت مسلې کې خو یو طرف نه شهوتي بل طرف ته نه. نو کومه معنا چې په زنا کې پرته و هغه په وتت کې نه رااله، کم رااله. لہذا لوتی ته به دا حد نه قایمېږي چې د باندې دورې قایمې شي یا د سنګسار شي، ځکه هغه معنا د زنا دلته کمه ده. الحدود والکفارات تندر بشبهات، حدود کفاره د په شبهاتو کټ کېږي، لہذا لوتت کې دا معنا نشته. ها ٹھیک ده، امام یوسف سے داسې یو قول ده چې نه دې کې ده، دې کې هم شته دی. وی ولې؟ وی ځکه چې دغه کې کمالي طریقې سره شهوت ده، په دې کې کمالي طریقې سره شهوت ده. امام یوسف سے نه دا یو قول شته دی چې دې کې کمالي طریقې سره شهوت ده. ځکه دلته خوف نه یې کنه، هغه کې خوفي زنا کې چې حمل وشي نو حمل خوف ته کنه، او دې کې خو خوف نه دی چې حمل به وشي. دې کې تا معنا چې کومه ده د زنا ولا دې کې زیادت پروت ده. نو دا وایي چې حد به قایمېږي، خدای دې کول ده. امام صاحب داسې فرمایي چې دې کې حد نه قایمېږي، امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله، ځکه هغه معنا د زنا په دې کې کمه ده. دا شو ظاهرا فی الکزانی خفیه پکتلوتی کې ولو خلف لا یاکل فاکهه کان ظاهرا فی ما يتفکه به خفیا فی اکل عنب و رمان. بل مثال درکې یو سړی قسم وکړ چې لا یاکل فاکهه، چې فاکهه نه خوري، نو دا ظاهر ده فی ما يتفکه به، دا ظاهر ده په یو امور کې يتفکه به چې په غیر سره سره تنعم حاصلې، غذایت نه حاصلې. تنعمي ګنډيري دي، مثال غنا دا ګنډيري دي، دا سه چې دې ته میوي اطلاق کیږي، سیب ده. نو دې کې خدای ظاهر ده چې دې سره تفکر مقصدی، یعنی تنعم معنا یعنی مزه اخیستل. مزه اخیستل دا چې کوم شاید خړلای چې ازما شي کنه، اګرمای وکي طبيعت معده دې آزاد شي. دې کې دا حقیقت ده او دې کې دا ظاهر ده. اوس انګور رومان په دې کې دا خفي ده، ځکه انګور کې همانا د غذایت پرته ده، غذا ده، یعنی په دې سره اکتفا کېدای شي ډوډۍ نه ترکارۍ نه، چې کته خالی انګور خوري نو هم تر ټیم په تیر واشي. دې کې غذایت معنا ده، دې کې د طعام معنا پرته ده. او رومان هغه بدی خو بیا په دې کې تفکر معنا نه ده پرته. څنګه نه ده؟ لکه دا دوی پر استعمالېږي. دا انار ټیم چې راشي نو تا انار مزیدار انار چې سره دانه باسه او بته باسه اسکا، دا ډېر مفید شی ده. تا ته زیړای نه لګي، زیړای یو شوګر باندې نه کېږي، دوا ازما باندې مضبوطه وي. دا یې ډېر فائدې دي پکې. اوس چې د قسم وکړو چې لا کول فاکهه، چې زه به فاکهه نه خورم. اوس فاکهه خو ما يتفکو به و يتنعم به، چې سره خوند ته اخلي. نو دا خو ظاهر ده په ما يتفکو به ناس، چې خلک کوم شان سره تفکو اخلي او ما خوند اخلي، یعنی چې ازمایي وغسي ګنډیرا ده وغیرہ وغیرہ. دې کې خو ظاهر ده. خو پاک ته انګور او رومانو کې دا خفي ده چې څنګه رومان څنګه دي دام تفکر کې داخل دي کنه، قسم په باندې اوري کنه، کې سړي قسم وکړي چې زه به فاکهه نه کوم. اوبه دا اینه به رومانو خور قسم په اوري کنه اوري. دا وجه دې کې خفي ده، چې خفي ده دی وجه ده لوانه کفاره نه راځي یمین، چې خفي څه کنه. الحدود والكفارات تندر بشبهات، ځکه ویل ولو خلف کلتری قسم وکړه لا یاکل فاکهه، چې زه به فاکهه نه خورم. فنظر فيما يتفکر به الناس، دا ظاهر معنا لري. فيما په یو شیانو کې يتفکر به چې خوند اخلي خلق پاږي په اعتبار د هضمې سره. خفیان فی اکلنا، دا خفی د پاک انګورو کې رومانو
په پوښ بخبر وحكم الخفي وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء دا وی خفي حکم څه ده وجوب الطلب اي طلب معاني اللفظ ومحتملاتي دا وی حکم دی خفي دا چې ته طلب د مانو د لفظ کې خفي ده کنه مطابق دا واجب ده چې انت تطلب معاني اللفظ چې د لفظ مانو کې به ګوره ا دې لفظ مانو کوم احتمالات دي آ کې به نظر ساتي بیا به تا ته پته لګي چې دا خفا چې په راغله ده دا خفا چې راغله ده په بعض افرادو کې دي کې دا معنا زائده ده کنه ناقصه ده چې تا ته دا پته ولګي چې دا معنا چې په بعض افرادو کې خفا ده دا دې دیو جن ده چې دا معنا د نص ده دا په دې کې زیاته پرته ده په بعض افرادو کې کنه کم پرته ده چې دا پته تا ته ولګي بیا به تا ته مراد څرګندېږي بیا چې زیاته وي بیا به فتوا کوي چې حکم دا ده اکه کم و معنا به نه کوي اکه زیاته و نه زیاته خو اصل شی پروتي کړي بیا به حکم کوي دا چې په یو کنه حکم الخفي حکم الخفي وجوب الطلب دا خبره ده چې تا باندې طلب واجب ده د مانو ا دې احتمالات چیر دلته په دې لفظ کې څومره احتمالات دي څومره معنی دي چې مانو پته ولګي بیا به تا ته ولګي چې دا بعض افرادو کې چې دا نص خفي ده دا څه وجه ده معنا زائد ده پکې کنه معنا کم ده پکې د نص والا یو په زیاتو کې حکم کې په کمو کې بنه کې ځکه ویل وو په خفي وجوب الطلب وختل دي وجوب د غختل دي حتی یزول عنه خفا چې لری شي دینه پټواله غواړي به تعین وکي په خبره باندې واما المشكل فهو مزداد خفان حل الخفي كانوا بعد ما خفي على السامع حقيقته دخل في اشكالي وامثالي مشکل ته بیانې مشکل چاته وای مشکل دې ته وای چې دې کې خفا په خفي زیاتې څنګه زیاتې یعنی خفي کې هم معنا کې خفای مانو کې احتمالاتي ډیر مانو احتمال لري خفي وي ا مشکل به ادا ده چې دغه خووي مانو کې خو خفایي خو اشکال او ابهم خو نورم اشکال ابهام پیدا کی ولی اشکال ابهام پیدا کی وجه چی هغه دای چې د په امثالو کې داخل شي نور امثالی وي په نور امثالو کې داخل شي لکه اوس مثلا ته وته په امثالو کې داخل شي تا امثال څه دي د نور انسانانو افراد یو هغه ټډلې پغې کې ورننه وځي اوس پته نه لګي نو یو دا چې تا مون پیژنو نه معنا دې نه احتمال اتا پیژنګلی مون نه چې نه مې دا خفاش و د اصلي معنی چیرې دا سره چې دا زید یادې چې دا یو دا کا هغه دا کم یو دا نو دا اصلي معنی خفیف بیا په امثالو کې داخل شي خپل امثالو کې داخل شي امثال معنی د نوې افراد نوې افرادو کې داخل شي نور دا ډله نه سي ته پکې نه وځي نو خیش کال پیدا شي اصلي رنگ دې مونږ ته نو معلوم دا اصلي معنی خفي و چې او دا سه رنگ دا کدا سه رنگ دا کدا سه رنگ دا پتن لګي دا بیا په امثالو کې داخل شي نو اشکال او ابهما نو خم مبهم شي دا مشکل څه کوي هم المشکل فو مزداد خفان هر چې مشکل دی ته وای چې زیات کې خف زیات سی من حيث الخفاء على الخفيف په خفيف باندې زیات سی په پټوالي کې وي څنګه پټوالي کې زیات خو خو دې ته وای چې معنا یې نه متعینه مانو کې ډېر احتمالات مشکل کې مانو کې ډېر احتمالات څنګه وزیات سی په خفيف وي بعد ما خفي على السامع حقیقتو دخل فی اشکالی گویا کہ دا مشکل پست اغنا خفی علی سامع چې خفی د پسامه باندې حقیقتو معنا دې دخل فی اشکالی دا داخل څه په امثالو کې امثال معنا د خپل نوې افراد ته ما مثله ولې ما مثله دا کوي نوې افراد کنه مثل ډیر شان ته وای مثل دې ته وای چې جنس کې شریکی مینګا او بکر امثالو من دیو بل مثل ولی ځکه جنس ما یو ده کنه تا ما مثلو
ځکه نوع میوه ده کله وصف وي لکه موږ وایو زید مثل لعمر فی الفقه زید مثل د عمر په فقه کې په وصف کې یو دی نو دې ته وایي تماثل نو تماثل کله جنسی وي کله تماثل نوعي وي کله تماثل وصفي وي یعنی وصف کې سره شریک ځکه ویله حتی لا ینال المراد حتی چې نه حاصلېږي مراد الا بالطلب اول به طلب د معنی کې ځکه معنو کې احتمالات دي ثم بالتأمل بیا به سوچ کې په افرادو کې لأنه أشكل وأبهم ځکه دا مشکل سه وأبهم ودخل في امثالي په نور افرادو کې نه نوته اوس په افرادو کې تعین کې چې دا کوم فرق ده حتی يتميز عن امثالي بیا به سوچ کې حتی يتميز عن امثالي کرینو ته بګوري حتی چې جدا سي عن امثالي هم جولونه چې دای جدا کی ونزيل في الاحكام خلفه لا يعتدم فإنه زائد في الخل والدبس فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن فالسكون دي بيسره دې نظیر په احکامو کې دا ده چې حلف یو سره قسم کی لا يعتدم چې زبا نخر ادام ترکاری سالن بنخر دا قسم یو اوس سرکې ته سالن وای ځکه سالن دا منه کیږي چې هغه سره ډوډۍ تیر شي آسانه طریقې سره دبس یا دیبس ته وای دې ته وای دا چې دا د کجورو عصیر ته وای دا کجوري چې دي دو عصیر دا کجوري نچوړ کی کړي هغه نه هغه عصیر کی یو نچوړ ټینګ شای د کجورو دیبس خالي عرب داسې کوي کنه یعنی وګو کې دي به وګو نه بعد چې بیا وانی سره بیا ته نه حاصل کی هغه نارای دغه نو ته اوس نمونه نه راځي مونږ په خالي دا او دارنګ وغه وريتا وغه اگئی او جبن اصل کې جبن پکاله پنیر دې کې دا اوس مشکل ده ولی خلق د بس کې خدای ظاهر ده ځکه خلق نرم شای کنه انو دې باندې اطلاق ته ترکاری دې کې ظاهر ده ځکه وجه ده چې ترکاری دې ته وای چې دې سره ډوډۍ نرم شي او اسانه سره تیرې شي ازمر شي نو خل داسې ده نرم ده دبس داسې ده هغه نرم ده هغه سره ډوډۍ خل شي نرم شي سره دا ترکاری ده خو غوښه چې وريتای غوړیو کې اړولې ټینګه غوښه یا اگئی او ټینګه یا جبنی پنیر هغه پنیر چوبو کې دی نه خیس کړای یو غوډای چوبو کې خیس کې هغه به ترکاری شي هغه به لوندي نه دا سه وچ پنیر نو وچ پنیر خو وچ ساده د سره ډوډۍ کله لم دیږي خو نه ډوډۍ وخت سره نم دیږي نه گئی سره نم لم دیږي نه وخت سره نه گئی سره ان په دې پنیر سره او دې باندې دې کې دا اوس مشکل ده چې دا کله سړي وخت وخوړه ډوډۍ سره یا بیل وخوړه یا مثلا دغه شی وخوړه پنیر نو دا خانیسته کنه ده دا وایي چې دې کې به سوچ کې نو امام صاحب دا وایي چې دا نه ده خانیس ځکه الله هم کو ترکاری نه ده ولې له هم خالی وڅ غوخه دا غړو کې پکړه ده دا چې ته اعدام ده اعدام ودی ته وایي چې دې سره ډوډۍ نرم شي او دا نو ور سره نرميږي لہذا کغوخه وخړه یا گئی وخړه یا پنیر وخړه وچ دا ترکاری نه ده نه ډوډۍ ور سره لم دیږي نه دیر وجنه نه ده خانیس او یوسف صاحب فرمایي چې نه ده ځکه غوخه سره هم ډوډۍ خلط کیږي مراد دې ترکاری خلط تا اوس غوخه دې خپل ته وځه ډوډۍ خپل کې اړه نو خلط شي کنه ډوډۍ دې خپل ته وځه لاګي نو خپل من کوه وچوستي په چخلې کې اړه خو به خلط شي کنه دا چې پنیر وچتا په چخلې ته واچي اخلي کې ویا نو دکاړې کوي لونشي ا ډوډۍ وسره خستر دا ځکه وای نظیر په احکام کې دا ده حلف یو سره قسم کی لا یتدم ترکاری بنخرو فإنه زار فی الخل والدبس دا خالد په خل کې په سرکا کې او دارنګ په دغه کې دیبس کې چې دې تاغه وای عصیر رطب
دې تعصیر وای نچوړ د کجورو فینما هو مشکل ده فی لحم په غوښه کې خو چې غوړیو کې پخای دا چې غوښه نه چې موږ تاسو ترکاری ونه والبیض اگئی والجبن او دارنګه چې د جبن کې پنیر حتی یطلب فی مان الاعتدام اول حتی یطلب حتی چې ته بغواړي په معنا د ترکاری کې سوچ حتی یطلب فی مان الاعتدام حتی چې غواړي به ته په معنا د اعتدام کې دا عبارت داسې نه ده پکار حتی یطلب فی مان الاعتدام ته بغواړي په دې کې معنا د ترکاری ثم يتامل بیا به سوچ کیا چې ان ذالک المنا هل یوجد فی اللحم والبیض چې دغه معنا د ترکاری دا پیدا کیږي په غوښه کې والبیض په گئی کې والجبن ام لا په پورته کنه ثم فوق المشكل المجمل ومحتمل وجوها فصار بحال لا يكف على المراد به الا ببيان من قبل المتكلم داشا